چې په یمن کې یو بادشاه ابرها هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی د عربو سره سخته دشمني وه هلته کور جوړ کړی او هغه به وي تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځای دې له راځئ او دلته عبادت کوئ ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام او عزت پکو دا خلک به چې کلم نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو عزت پې کو هغه وی د عزت ته د بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي دلته یو بل بیت جوړومه چې هغه عزت بیا زمونږ کېږي چې ته د عربو نه یو سړی تللی یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده نو د شپې ورننوت پکې لوی اودسمات یې وکړو د بېعزتۍ په خیال او چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودسمات یې کړی دی وی یاره دا بل چا نه دی کړی خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی زما د کوټې بېعزتي کړی او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه نو هغوی هلته پړه واچولی نو اور یې د شپې بل کړی نو هغه اور چېرته د هغې نه دغه کوټې ته ورغی او هغه کوټه مکمل وسوځېده نو په هغې نور هم شغله شو هغه اور خو هسې چېرته چنګاري ورغلې وه سکروټکه ورغلې وه خو هغه نور هم غصه شو وی ښه دغه حال دې وګورئ که نه هم پکې راته اودسمات یې کړی دی هم یې راله کوټه وسوځوله بس فیصله وکړی وی ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا به روانه نو د ابرهه لوی لښکر راغی دا اتیان 200 پکې دا اوښان او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله یې دا وکړه وی که څوک را سره جنګ کوي خو کو ورسره او که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلی د مکې دا بیت الله روانو بیا به ځو ټوټې کوو یې دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل وی څه به کوو چا وی صاحب جنګ به کوو زمونږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو عبدالمطلب هوښیار و هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستي دي او اوښان دي اسونه دي ورسره دا طاقت نشو لرلی داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو چې خالي یې کړو موږ به ترې غرونو ته ولاقو ته لاړ شو دوی به راشي بیت الله به روان کړي خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ کړو جنګ څه دپاره بس قوم دا خبره خو دې ټیک ده او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو بیا بس دغه بیت الله روانه چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چېرته سرېدل نو هغې ونیول دا بادشان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویریږي نو چې کم څاروي په ګوتو ورتلل نو به یې نیول به یې په خپله قبضه کې راغېښتل نو عبدالمطلب ته چا وي چې سته اوښان یې ونیول د وی ډېره ښه ور به شم زه به خپل اوښان ته وغواړم نو دې ورغې خشته جامې اچولې نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناستو یو ځای کې پړه واچولې نو چې عبدالمطلب سنګ ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې اثر وشو په دې ابرهه باندې ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وې دې مخ نه رڼا خته مخ نه انوار وتل هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی ډېر محترم انسان دی د مخ نه شغلې معلومیږي مخ نه پته لګي نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوشو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه ورته رغاړه او ابرهه د خپلو وزیرانو ته ووی دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي دا مخ یې ډېر مبارک دی دا تندی یې ډېر مبارک دی او که دې سړي مانه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده مانه واپس ځم او که ده مانه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی د تخت شاهي نه وله راکوشو عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا نیولي دی خپلو اوښانو پسې راغلی ابرهه ورته وی ما خو ډېر هوښیار ګڼلی خو ډېر ساده اوښه دی ډېر ساده وی ولې وی اوښ څه شی دی نیکبخته زما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مه روانه واپس ځه نو ستا به نه واپس ځم نو ایله اوښان غواړئ ما خو ته به د هغه خپل بیت حفاظت غواړئ نو ته اوښان غواړئ عبدالمطلب ورته څه وایي ګوره هوښیارتوب دې ته وایي وایي زه د اوښانو مالک یم زه چا مالک یم د اوښان نو خپل اوښان غواړم او د بیت الله مالک بل ذات دی که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی کوي انا رب الابل
ورب البیت هو الله، زه د دې ایبلو د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی، هغه ته الله وایي. زه خپل شی غواړم، الله یې د خپل شي تپوس وکړي. هغه وی ډېره ښه ده، اوښان یې وله ورکړه، ویې ته خپل اوښان بوځه. هغه خو خپل اوښان بوتل، مکې ورته خالي کړه. خو چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو، اوس هم د مزدلفې او د مینا په دا مینځ کې بس اخري د مینا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره، بدایه مزدلفه دغه ځای کې د مینا ختمیږي او مزدلفه شروع کېږي چې دغه ځای ته یې لښکر راورسېده. نو چې کوم مشر اتی و محمود د هغه نوم، د هغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته، ابو واپس ته ښي طرف تم ته، ګس طرف تم ته، شا تم ته، خو مخکې نه ته، او ده به اتی وهه خو اتی مخکې نه ته. نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل، توتکرو په شانتې. دا توتکري دي، دا د مونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي، دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې قطقاڼې، یو قطقاڼې په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې، او راتلل به او د بره نه به ډرون حمله کوله. دغه ځای نه به شی راخطا کو، خو چې کم یو کاڼې به راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېده او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووته چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو، ختم. ابرهه خدای پرېښوده، پکې مردار نه شو، د هغه اتیو تښتېده، هغه سره خدای څه چل وکړه، هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننکې او دانې روخې جوړې، وجود یې داسې شو چې سخا شو، سخا یمن ته واپس ونه رسېده، په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې سخا شو، سخا ګنده او ختم. دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه په ملګرتیا کې راغلی، دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي. لا حضور پاک مبارک د خپلې مور په ګېډو چې دا واقعیت شوي دي، دا بله نښه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجود دي، دا بله نښه شوه. عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو د خدای نه سوال وکړ، وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته، یو عبادت مې وکړو، اجیانو لپاره مسافرو له اوبه راغلې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي. الله یو سوال دنه کوم، یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راک، زامن راله راکړه، او خدایه که 10 زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم حلالوم. دا نظر به خلکو کو، منښته به یې کول، لکه اوس د ګډ چې د چیلي نه منښته کوي، بیا یې د خپلو بچو منښته کوله. نو خدایه که 10 زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې حلالوم. نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه، 10 زامن وله خدای ورکړل. چې 10 زامن خدای ورکړل، یو ځل اوده دی. نو خوب یې ولیده، نو خوب کې د څوک نظر دی پوره کار، منښته دی پوره کار. خدایا څه مطلب؟ او دا خو ما ویلو چې که 10 زامن مې وشي نو یو پکې حلالوم. دا سوچ نظرونه ګورې ښه نه خرونو، ډېر خلک اوس هم نظرونه کوي. نبی علیه السلام فرمایي وی نظر تاله فایده نشي در کولی او د تاوان نه دې نشي بچ کولی. ډېر خلک وایي که نه، ویره که دا کار مې وشو نو زه به ګډه حلالوم، که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کوم. دا خدای سره جوړه جاړه مه کوه. نبی علیه السلام په خپله فرمایي، حدیث دی، وی نظر تالا فایده نشي در کولی او نه د تکلیف نه بچ کولی شي. انما یستخرج به من البخیل، خو بخیل پیسې نه ورکوي، د دې نظر په برکت ته خدای پیسې راوباسي. نظر ولې کې خدای سره جوړې جاړې کې، خو څه تکلیف درته ورسېد نو پیشکي خیرات وکړه. دا مه وایه چې که دا کار دې وکړه نو ګډ به حلالوم، اوس نه ګډ حلال کړه نو خدای به دې کار وکړي. خدای سره جوړه کې چې که خدای کار دې حلال وکړه نو خیرات دله کومه، او که دې ونه کړه بیا دله نه کوم. ولیوفو نذورهم، خو چې دې وکړه نو بیا به یې خامخا پوره کړې. که دې ونه کړه دا کار دې ونه کړه بیا به نه کوم. دا بیمار دې راله جوړ کړه نو دیګ به پخوم، او که دې جوړ نه کړه دیګ به نه پخوم. خیرات به کوم یې ګنې نه، که دا کار دې وکړې نه کوم. خدای پاک وایي اړو کوم یې دله نه مه کوه خیرات، زما دې خیرات ته ساجت دی. لکه ما ته یو سړی وایي یاره که دا کار دې وکړه نو دا چې به دله در کوم، او که دې ونه کړه نه یې در کوم. نو زه خو محتاج یم، زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا شی خو راکړي که نه. خدای چاته محتاج دی، الله به یې اړو کوم یې دله. نو نبی علیه السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی، نه خیر در کولی شي، نه د نشر ختمولی شي. بخیل شي نه ورکوي نو د دې نظر په برکت کې راوځي. نو وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي؟ یاره بس که خیري که دا کار مې وشو که نه نو زما دا غوا دا به حلالوم. نو چې کار وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي، یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکړم څنګه به؟ ولې هغه خو د 100,000 روپو ده، خو د 150,000 روپو ده چې پیسې ورکړي نو 2,000 روپۍ ورکړي.
چې د چا توخی زمیندار توخی یا ګاونډي توخی دا مې منخ دی د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دی خوشحاله بیا 2000 ده یا 3000 چل جوړی کله به وایي دیګ مې منلی دی دیګ نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې د کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار 4 نیمې دړی روجي پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې چڼهوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کو نو خوږ به پوخ خوږ سره پخې بیا څه وایي یاره چڼهوس کې او پکې واچو دیګ منلی دی نو هلکه چڼهوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یاره کله دې دیګ پیسې چاله ورکو نو منه دی ولې مخکې نه بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو بانې جوړی دیګ نه یو 2000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2000 خرچه را دي بیا څه وایي زه به تې خورم او که نه چې ځان له دې پخو نو پخوه که نه یاد وساته چې منښته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري نه به یې پخپله خوري نه به یې بچي خوري نو بعضې خلک وایي یاره خیر دی یو دړی به پکې مونږ ځان له واچو که نه ولې بچې دا هیلې حوالې دي هیلې حوالې به نه جوړوي دړی دې پکې واچو دام دغه دیګ دی نه به پخپله خوري نه به یې بچي خوري بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کم ځای پیدا کوو نو ما درته وایي چې منښته کوه چې دله اوس فقیر او مسکین وګورم ما خو درته نه وویلې نو مخکې نه سوچ کوئ منښتې مه کوئ قطعا چې منښتې ونه کې بیا به پخپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منښته دې کړې ده مقه به ورکې او بیا به غریب مسکین فقیر له ورکې به غریب مسکین فقیر به کم ځای پیدا کې نو دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله هم څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ الصدقه ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي پیشکي خیرات کوئ خدای به هم د هغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دی چې دا منښتې اوس دې شته هغه منښته کړې وه ته اوس دې منښته پوره کړه 3 شپې یې خوب ولید بس هغه ته پته وه نو هغه وایي چې لس زامن مې دي اوس به پکې یو حلالوم څوک به حلال کړم د علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار خلکو خو به یې قدر کو عزت کو مشران یې ټول راوغوښتل چې راویې غوښتل وی قراندازي به پې وکړو په دې 10 بچو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس حقه به حلالوم اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړ هغه په سر راو خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي ډېر ښکلي او د دې تندي نه رڼاګانې ختلې او چې کله به هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه اوس چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل هغوی به وی یاره دا هغه سړی دی چې د په اولاد کې به خدای د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي د تندې رڼا کې نورانیت دی پکې د کې نښې پرتې دي د آخر زمانې د پیغمبر نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکو د مکې غټو غټو خلکو دا شوق و چې دې زما زوم شي د مکې د غټو غټو سردارانو دا شوق و چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخر زمانې پیغمبر پیدا شي دا د خلکو شوق او خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحت هم روغ او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګول نو چې قراندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته د عبدالله ماشومانې خویندې وې هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زموږ ورور به نه حلاله دا نور دوه دي د پلاره څه پکې دوه دي څه پکې درې دي د یو موره او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی ښه دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو بابا دې به نه حلاله او د مکې چې کوم اشرافو او لوی خلک وو هغوی به مې وایي چې ګوره دې لال نه کې نو خو ډېر مبارک انسان دی دې لال نه کې بیا به یې قراندازي واچوله بیا به د هغه په سر راخته بیا یې قراندازي بیا به د هغه په سر راخته ویې څوک نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه هغوی ورته داسې کار وکړه چې اوښان راوله د سره اوښود راوه د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قراندازي وکړه نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې حلال که که د اوښانو په سر نو اوښان باید د په ځای حلال شي نو صاحب به 10 اوښان یې راوستل نو چې قراندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخت نو بیا اوښان 10 کړل نو چې 10 اوښانو د عبدالله منځ کې قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخت نو اوښان یې 10 کړل بیا د په سر شو نو اوښان بیا ورته 10 زیاتول اخره کې 100 اوښان شو یو خوا 100 اوښان بل خوا عبدالله نو چې قراندازي وکړه نو د 100 اوښانو په سر راوخته نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو
او هغه ماشومان لونه هم خوشحاله شوې. نو د نبی علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب 100 خانه لال کړي دي. او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین، وی زه د هغه 2 کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده، یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به زوی لالم، الله ورته وی زوی دی لال کا. نو اسماعیل علیه السلام یې بوته الاله وی خدای پاک بچ که او د هغه په عوض کې ګډه لال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلی شوی و، خدای بچ که په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلی شوی و، 100 خانه لال شو، خدای پاک بچ کو. دا به په دې به نبي اسلام فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نخې پکې وي، یو ځل ځنګل ته تلو چې ته د پخوانو کتابونو خلق راغلی او تورې ورسره وې. هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغوی د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو. نو ځنګل ته دې اوتې و، نو هغوی پسې ځنګل ته لاړل. چې ځنګل ته ورپسې لاړل، تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا، د غیبو نه. او هغه چې کوم خلک د عبدالمرګ پسې راغلي وو هغه یې په مخه کړل، ویې شړل او سې یې مړه کړل. دغه ځای کې یو کس و وهب ابن عبد مناف، دا د بنو زهره قبیلې و. هغه دا هر څه منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کو، غیبي مخلوق خدای پاک رده د دفاع دپاره راوستل، او د هغه قاتلانو نه یې بچ کړل، غیبي خلک هغه د هر څه ولیدل. نو ما خو تاسو ته وایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له موږ لور ورکوو. نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف، وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و. عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و، ډېر هوښیار او مالدار سړی و. عبدالمطلب ورپسې استازی ولیږه، وایي که ستا خوښ د ما عبدالله بچی دی او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لونه ورکوي، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې دوی له خپله لور ورکړم، ما دپاره فخر دی، ستا د دوی برکات خو ما لیدلی دي. ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کول او غیبي خلکو بچ که، خو ما لیدلی دي. بلکل شابه راځه او زه د لور درکو. نو قانون بدو په هغه زمانه کې چې چا څوک بلاړله او نکاح به یې وتړله، نو بیا به د نکاح نه پس د هلک هغې سخر کور کړی او څو شپې پاتې کېده. دا قانون دا هر علاقې خپل رواج. نو عبدالمطلب لاړه او د هغه 2 لوڼه وې، یو یې د ځان له وغوښته او یو یې عبدالله له وغوښتله. چې ځان له یې کومه جنۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو، او یو یې عبدالله له. نو عبدالله چې په لاره ته دی چې په لاره ځي نو پلار مخکې اکثر ویروست وي. نو یو کاهنه ښځه وه په مکه مکرمه کې او ډېره خشته ښځه وه، او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام به یې کو. نو هغه کاهنه بار راووته، نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې. عبدالله ته یې دلته راشه. نو عبدالله ورغی، نو ورته وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې وکړه. عبدالله وی نه 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 زه خو ګناه نه کوم، زه خو ناروا نه کوم. نو روت بار ته. نو چې روته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبد مناف لور و بیبي آمنه، بیبي آمنه هغې سره نکاح شوه. نو دې هلته پلار پرېښوده د هغه خپلې زړې قاعدې او د رواج مطابق، او عبدالمطلب ته واپس راغی. نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره. نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه، نو وله روته وی عبدالله ودرېږه چې ودرېد، وی زه په مخه دی ښه، داسې ښه نظر یې ورته ونه کتل. نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابل زما ډېر دار مدار وکړ او ډېر قدر دې زما وکړو او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه، خدای دې نه وساتلم، او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړو، ما ته وی ځه ځه ځه. وی چا سره دې نکاح کړې ده؟ وی آمنې سره د وهب لور سره. وی داسې کار دی عبدالله زه زناکاره ښځه نه یم. هغه کاهنه ورته وی او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم، خو ته چې بل وسلې نو په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده، او نن چې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته. ادنه د وهب لور آمنې راښکلې ده، نو تر باندې څه کوم؟ دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي، نه ښکاره کېږي. هغه عبدالله بیبي آمنې سره په یو تجارتي سفر کې لاړ
اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله، او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي، څوک 30 یادوي، خو راجحه خبره دا ده چې دا 13 کالو په عمر کې وفات شو. 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو. زمارونو دا هغه نښې وې چې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې ستوري به چودل، دا ستوري نه دي، دی به ټوله شپه پړقا پړوقي به کول، دا به چودل. او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي، کاهنان راتلل شروع شوي، او د پخوانو کتابونو خلق مکې ته راتلل شروع شوي. او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو والا دی. دا ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی. هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغوی به هم دا وې چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راله که نه نو څه به وې؟ دو خبرې به یې کولې. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، دی به څه وې؟ هغوی ته به یې دمکي ورکوله، وې صبر وکئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی، او که هغه دنیا ته راغی نو موږ به ورسره ملګري کېږو، تاسو باندې حملې به کوو، پرېږدو به نه، تاسو به ختمو. خدای بیا خبره لوړې کړه. قرآن شریف کې الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مخکې به داسې وې او کله به څه وې؟ وی خدای توسل به کو، وسیله به کوله په پیغمبر علیه السلام. خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت مونږ له ګټه راکې، د هغه په توسل او په وسیله مونږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکې. نو نبي علیه السلام ته الله وی چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول، او ستا دا به وي چې هغه باندې به مونږ ایمان راوړو او د مدینې من خو خلکو سره به جګړې کوو. خو فلما جاءهم ما عرفو، چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی پېژن چې دا د خدای هغه آخري پیغمبر دی رښتونی، نو کفرو به، بیا پې کفر وکړه. نو خبره لوړې شوه، د مدینې انصارو په ایمان راوړو، یهودیانو سره جګړه جوړو شوه. د هغه پیشنګویی دی مخکنی د حضور پاک متعلق. دغه زمانه کې چې ته حضرت ابوبکر صدیق پیدایش نه پس ته، خو زه به ته د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو علاقې ته تجارتي سفر کې تللی، نو چې تجارتي سفر کې یو علاقې ته لاړ، نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن پخوانو کتابونو عالم په ابوبکر صدیق یې نظر ولګېد. هلکه وایي ته ما ته دارون وښایه. دارون هغه یې زما پرون څه کې شریف سړی خو چاته رون نه ښیي، وایي زما پکې ډېر لوی غرض دی، تا نه پیسې نه دي، زما پکې لوی غرض دی. وایي زه چاته رونونه نه ښیم. خلک ورته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه که نه. حضرت ابوبکر صدیق مجبوره که نه هغه ورته رون وښو. یو ځای کې راځي چې خېټه او بل ځای کې رون، چې رون یې ورته وښو، نو هغه کاهن ورته څه وایي؟ وایي د آخر زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه، نو وایي ته به یې لومبی خلیفه او ته پې لومبي ایمان هم راوړې. وایي تا د څه نه پته ولګېده؟ وایي ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي، ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي. نو چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستاسو نوم دی فلانکې، د پلار څه نوم فلانکې، د فلانکي قوم یې د فلانکي قوم یې وي، او دا چې ستا څه ما ته وایي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته. دا یو نښه مې دله صرف کته چې ستا په پتون به یو تور داغ وي. نو چې کله نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه د 40 کالو په عمر کې، نو ابوبکر صدیق سره خو پوره دوستانه تعلق و. نو حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه. وایي صاحب ایمان دې زما درباندې بے دلیل در باندې زما ایمان دې زه دې مانم، زما ژوند تا سره تېر شو، زه پورې تا چې ته دروغ ویلي نه دي، او ما ته پته ده چې تا کې کومې نښې پرتې دي، زه خبر یم نه. هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزات څه نښه دلیل شته که نشته؟ نو حضور پاک ورته وی او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتل و، دغه مې نښه ده. دا ستوري به چودل، دا پړقا پړوقي به ختېدله. دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړل، او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري. مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي، خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه. بعضې خلک راووتل، هغې ویل لکه د بوتانو عبادت نور نه کوو، یاره دې مونږ له څه راکړل؟ چا به یې دا زناکاري بندو، چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار دی. داسې قسمه خبرې پکې شروع شي، او د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غشتل، څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول. نسب اعلا بهترین، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک دا نسبونه چڼولو، نو په ټولو کې بهترین نسب چې کوم
چان که پیدا کنو هغه اسماعیل علیه السلام نسب او هغه بیا چنول نو پاغه چې کم بهترین نسب هغه د قریش وو او بیا قریش چنول نو چې پاغه کې کم بهترین نسب نو هغه د عبد مناف نو هغه بیا چنول نو پاغه کې چې کم بهترین نسب هغه د بنو هاشم نو هغه چنول نو پاغه کې بهترین نسب بیا د مارو ختم. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی. دا هغه نښې وې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې او بیا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې د پیدایش نه پس چې کوم بعضې حالات دي چونکې میاشت د ربیع الاول ده نو بیا انشاءالله په آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړئ رب ذوالجلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري زموږ نصیبه کړي خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي او اله العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي خدای زموږ ژوند زموږ مرګ د حضور پاک په ښکلي دین نصیب وګرځولی قبر کې چې کوم سوال او جواب کېږي د حضور پاک مبارک هم تپوس کېږي د هغه متعلق نو خدای په هغې کې مونږ رښتونې کړي الله د دنیا او د آخر د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي خدای که څوک بیماران ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي خدای که څوک په پریشانو غمونو کې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي الله چې چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای پاک د چا یو بل سره روانې دشمنۍ په روغې بدله کړي او څه بعضې دوستان د هغوی روان دي عمرې دپاره دعا ورته وکړئ چې خدای پاک په خیر او په عافیت باندې ورسوي الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کې او د دنیا او د آخر د مصایب او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتئ آخر وخت کې په خلیدا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 611 نمبر 61 کې تاسو موضوع واورېده د حضور پاک د راتلو نښې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سید فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر بعد هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. مخکې دې باندې سره سپی راغلی هغه په پیشو ورټوپ کړی او دکاندار چغې کړې خوار چې دا خو قیمتي پیشو ده موږ له مې ساتلې ده او هغه دې راله ماته کړه هغه تور اوچته کړه سپی یې پیو سپی یې مړ کړه باندې چې تور اوچته کړه خوار چې قیمتي سپی دې مړ کړه دکاندار یې ووه هغه د دکاندار رونه راله بګا کې ووه درې وغځېدل مړه شو شیطان ورته ودرېدل ټول کار هم په خپله وکړ ټول کار ما صرف ګوته راښکلې وه نور کار تاسو کو یادوی ما هغې بیخ دې وځه خو په دا ګوته کې دې ټول چل وکړي او هغه د ګوته نه دلته لته ناست وی هغه درېم غرق او تباه کړه نو دا ان کید الشیطان کان ضعیفا الله وی الخناس په دې پټ ناست دی خو په یو ټکي تختی یخنس د خدای په نوم باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله شی بانګ وویل شي نو شیطان تختی او ټیزونه اچوي له دراتن بانګ دومره یریږي او چې کله اقامت شروع شي نو بیا تختی ټیزونه اچوي خو چې په مانځو درېږي نو بیا راشي نو دې زړه ته کښېني نو چې سلام وګرځی زه نه ویم حضور پاک فرمایي نو بیا راته پته نه چې درې مې وکړل او که څلور مې وکړل هلکه ما څو رکاته وکړل زمونږ په کلي کې په علاقه کې یو خان و هغه به ډرایور ته وی پلان کې زما دس شته او که نشته هغه به دې مونږ نه څه خبر علم خو په خپل نفس حضوري دی ته پیچه او دس دې پیچه هلکه ما څو رکاته وکړل موږ ته نه څه خبر یو دا شیطان و حتی یخطر زړه کې بیا القا شي نو مانځه نه فارغ شي لا یدري پته نه لګي چې څو رکاته مونږ نه کړی قربان شم د ښکلي پیغمبر د دې وجې نه الله پیغمبر علیه السلام له ډېرې خوبۍ او ډېر زیات عظمتونه ورکړل او په داسې وخت کې راولېږه چې د جاهلیت او د کفر دومره تیارې خورې وې چې د هغې مثال په دنیا کې چېرته نو موجود شوی لکه د هغې یو څو مثاله درته اوس ښیم ډاکې او غلاګانې زیاتې شوې لارو باندې به قافلې لوټلې کېدلې مستقل قومونه دې ته پراته اخو عربو د هغوی زندګي خو ټوله په تجارت وه کرکونده او کاشت کم خصوصا په مکه مکرمه کې خو کرونده بالکل نه وه او نورو علاقو کې اوبه کمې وې اوس هم د عربو ملکونه چې څومره د سنګستاني او د شګو او د کاڼو او د غرونو نه ډکه علاقې دي او کم سمندر دریاب اوبه چې دي ترخې اوبه دي په هغې یې سیراب کول هم نه شي نو دوی به شام ته تلل تجارت له یمن ته به تلل تجارت له او د هغې نه به مالونه راوړل نو دا قافلې به په لاره تلې نو بعضې ډاکوان به و غله به په دې لارو کوڅو کې به ناست و قافلې به یې لوټ کولې داسې په پټه نه په ښکاره باندې غلاګانې زیاتې شوې ډاکې زیاتې
داسې قافله به نه وه چې هغې سره به خپل مضبوط څوکیداران څونه څوکیداران به قافلې سره دي یو قوم به پې غونډ راغی هر څه به یې لوټ کړل ته یو مېړه دا یو د جاهلیت دویمه پکې د جاهلیت خبره څه وه دویم پکې بدعملي عامه وه فحاشي او بربنډتوب حتی کې چې د بیت الله نه به طواف کو نو به بربنډ تاوېدل مکمل به جامې ویستې رابلل قریشو ته به موږ له جامې راکې که قریشو به له جامې ورنه کړې نو بیا به د بیت الله نه بربنډ طواف کو هلکه وی موږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو د بنده په جامه کې طواف نه کو چې دا کمیس او پرتوګ دی د خدای جامه دا سرمن ده دا به بربنډ لګي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه به کول او که دسماتي له بتلل دوه ملګري بلکل حیا ختمه وه نو د دې دی نه بتلل او دسماتي له هغه بانډې او میرې او شولګرې ته نو جامې به یې ویستې جامې به یې نه وې کمیسونه او پرتوګونه نو لنګونه به یې وال اکثر د پرتوک په ځای به یې لنګ و او د کمیس په ځای به یې د ځان نه څادر تو کړی نو اکثر به بربنډ روان و په دې یو طرف به یې څادر اچولی او باقي به ټول بربنډ و دی ژوند و چې یو انسان د بیت الله طواف په بربنډتوب کوي اندازه ولګوئ چې دی به نور څومره حیادا کي دومره بېحایي پکې عام وه ښځې به بلکل سرتور سر ګرځېدې د ښځو مټې او لاسونه او خېټې به ښکاره لکه اوس که تاسو ګورئ نو اوس هم دا رواج ورو چلیږي رو دا رواج دا بربنډتوب عام شو دا جاهلیت دی د حضور پاک مبارک رڼا چې څومره قیامت نږدې کېږي نو هغه د هدایت اثرات رو کمیږي او د کفر او د جاهلیت هغه رسمونه هغه بیا پیدا کېږي نو زما وروڼو بربنډ طوافونه د بیت الله او دسماتي له بتلل بربنډ بتلل او تر دې حده پورې بدعملي دونه عامه وه چې د زنا دپاره به خلکو په کورونو جنډې لګولې وې ابه نښې وې چې که د چا هم بدعملۍ ته ضرورت راځي او شوق راځي نو دې کور ته دې وردي دې کې به د هغه خپل خواهش پوره کېږي چې دومره د جاهلیت زور شي او بدعملي دومره عامه شي چې خلک د بدعملۍ دپاره په کوټو او په کورونو جنډې ولګوي اندازه ولګوي نو چې څونه بېحیایي به او چې بیا به ګڼ کسان دا شرم به هم پکې نو دا حیا به هم نه وه ګڼ کسان به ورل په یو کور باندې او هغوی به هغه خپله ګناه وکړه په هغه کور کې دننه چې ګناه به په کور کې دننه وکړه او د هغه ښځې به کله ماشوم پیدا شو د هغې به بیا مختلفې طریقې وې بخاري شریف کې راځي مختلفې طریقې به وې دا د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها واقعه دا خپله بیان کوي ګڼ خلک به ورل په یو ښځه او په یو وخت کې به ګڼو خلکو خپله ګناه وکړه د هغه ښځه چې به کله ماشومه شو نو بیا به یې هغه ټول سړي راوغوښتل ابه کېنول او ورته به یې وی تاسو ته خپله پته معلومه ده که نه ما سره هم ګناه کړې ده او مونږ معلومه ده نو بس د ښځې چې به په چا ګوته کېښوه دا به د ماشوم پلارو په یو به یې ګوته کېښو دا ماشوم ستا نه دی ښه د دې ماشوم جامه د دې ماشوم ډوډۍ او د دې خرچه او زما خرچه دا به پتی هغه به انکار نه شو کولی دا به د دوی رواج او قانون به بچې به د هغه نه شو د هغه زوی به شو او کله به یې داسې وکړل چې هغه زمانه کې به یو قسم خلک علم قیافه به وه د دې لاسونو او د خپو د دې نښو نه به معلومات کول هغه قایف به یې راوغوښته هغه کس هغه ته به یې هم راوغوښته او دا زناکار سړي به یې هم راوغوښتل وی دې ماشوم ته مه ګوره او دې زناکارو ته مه ګوره چې دا ماشوم د چا نه دی نو هغه به د لاسونو او خپو دا نښې وکتې او د مخ د ماشوم هم او د هغه زناکار نو په یو به یې ګوته کېښو دا د ده نه دی بسه به د هغه بچی دومره د زنا او د بدعملۍ زور او شور او دومره بې غیرتي به په دغه خلکو کې د جاهلیت د خلکو کې چې دوی به په خپله یو سړي نسب به خراب او کمزورې نسب والو قسم دې چې دا بیان کوم ما له پې حیا راځي ما له حیا راځي او دا حدیثو ثابت دی او د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د خولې خبره ده او د جاهلیت بیان دی نو ځکه یې درته وایم د هغې زمانې نو عایشه بیبي فرمایي وی چې د چا نسب به خرابو او څوک به بیکار او پروت نسب والم نو ښځه به چې ته یو د کلي چې کم خان به یا د کلي د اوچت نسب خاوندو نو هغه له به یې ښځه ولېږل چې ته ورسره بدعملي وکړه او زمونږ په نسب کې د هغې لوی سړي بچې پیدا شي حیران به شي سره لکه دې زمانه کې خلک څاروو سره دا چل کوي څاروي د ښه نسل دپاره لیږي
غوا میخې او ګډې او چیلې د ښه نسل پیدا کولو دپاره یو خوا بل خوا لیږي. قسم دې دغه جاهلیت زمانه کې به خلکو خپلې ښځې د ښه بچي د پیدا کېدو دپاره د اوچتو نسبونو سړو له لیږلې. دا څومره جاهلیت! او دې نه چې لږ ور مخکې شي نو خلکو ډېرو خلکو د خپلو سکه خویندو سره نکاحګانې کړې وې. خپلې خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې او دا نور خو پرېږده، ترور پرېږده او چاچي پرېږده او خورزه پرېږده، خپلې سکه خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې. او چې دین هم لږ ور مخکې شي نو سړی به غوږونه نیسي چې خدای دا کم خلک و. ډېر خلک پکې دو چې خپلې سکه میندو سره یې نکاحونه کړي. دومره جهالت. دا ولې جهالت زیات شو چې تیاره څومره زیاتی او بلب پکې بلکې د بلب په قدر سړی پوهېږي. که دروازې بلب بلي نو څوک د بلب په قدر نه پوهېږي، او که تیاره وي خو داسې مازدیګري وي نو بیا هم د بلب په قدر څوک نه پوهېږي. خو چې دا ښه پوره شومه دم شي او ښه پوره تیاري شي او ته پکې بلب بل کې رڼا شي نو خلکو ته د بلب قدر معلوم شي چې خو دومره رڼا تیارې ختمه کړه. نو دا د کفر او د ګمراهۍ تیاره دومره عامه وه چې هغې کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په شکل کې یو نور او یو سپومۍ راښکاره کړه چې قدر معلوم شي، پته ولګي چې د دې پیغمبر مبارک د برکت نه خدای پاک څومره لویه تیاره د ګمراهۍ ختمه کړې. دا خو زمارونو د دې خلکو بې حیایي وه. او عقیده څه وه؟ شرک به یې کو. شرک د خدای نه ما سوا نورو څیزونو ته به یې سجدې لګولې، کاڼو ته بوتان به یې جوړ کړي. د بیت الله نه ګیر چاپېره 380 بوتان. هلکه 380 ولې دي؟ دا مطاف چې ورته خلک وایي او نن سبا پکې خلک طواف کوي، دا د 380 بوتانو نه ډک. وي د کال ورځې 380 دي، د هرې ورځې جدا خدای دی، دا یو د دې ورځې خدای دی. نن په دې ورځ کې چې څومره کارونه کېږي که جاذبې پیدا کېږي او څوک مري او څوک ناجوړه کېږي او څوک جوړ کېږي او څوک ګټه کوي او څوک تاوان کوي، دا هر څه دا یو خدای کوي. دا د کار دی. سبا چې څه کېږي دا بل خدای هغه کوي، بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي، بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي. د کال 380 ورځې او 380 بوتان خدایان د دې. چې کم قوم کاڼو ته سجدې لګوي اندازه ولګوي، دا شیطان دوی ته خوښ کړي وو. شیطان د دوی په زړه کې اچوي دا کاڼې د دوی څوک وو. په دې هم تاسو پوه کوم دا بوتان دا د دې د مشرانو ډیزاینونه وو، تصویرونه وو. په کلي کې چې به کم نیک سړی تېر شوی و نو د هغه بوت پې یې جوړ کړو. په کلي کې چې کم عالم به جوړ شوی و د هغه بوت پې یې جوړ کړو. پیغمبر به و د هغه بوت پې یې جوړ کړو. د پیغمبر د زوی بوت پې یې جوړ کړو. د پیغمبر د ښځې بوت پې یې جوړ کړو. د پیغمبر د مور بوت پې یې جوړ کړو. دا به یې جوړول او څه به یې وي؟ ګوره دا سوچ دی. اوس هم زموږ د ډېرو خلکو دغسې ورنږدې سوچ شته. هغه سوچ نشته خو ورنږدې شته، درته به په هغې هم تاسو پوه یم. هغه څه دا د دې سوچ و. هغوی به وی چې موږ دې بوت ته سجده کوو، نو دا بوت چې د چا ډانچه ده هغه موږ نه خبرېږي. او څوک دی؟ د خدای نیازبین دی جي. هغه عالم تېر شوی دی، ابوذر تېر شوی دی، پیغمبر تېر شوی دی، د پیغمبر زوی تېر شوی دی. نو چې دته میرام رامکل الا نه خبر شو د قیامت په ورځ به هغه د خدای په دربار کې زموږ سپارش کوي. ما نعبدهم، قرآن کې الله وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مونږ د دې بوتانو عبادت دی لکو چې دا د چا ډانچیري چې د قیامت پر ورځ هغه خلک زمونږ د خدای په دربار کې سپارش وکړي او خدای ته نږدې کړي. اوس هم ډېر خلک زمونږ دا وطن ګزاره کوي. تاسو لاړ شئ د پنجاب ته چې پته درته ولګي زیارتونه له دقې دپاره دي چې دا نیک سړی او د خدای نیازبین دی. او راشه به دنه زوی م غواړه زوی به م دې درکوي، او بیماری نه جوړول به م دې کوي، او بیماري به م دې ختموي، او پیسه به م دې درکوي، او عزت به م دې درکوي. دقه شی شروع دی. قسم په خدای ما په خپله لیدلي په لاهور کې چې خلک ورته دا گنجبخش وی علي هجویري رحمت الله علیه دا ډېر نیک سړی تېر شوی دی او بزرګ تېر شو. نیک سړی او بزرګ و د هغه په تعلیماتو عمل وکړه. نیک سړی او بزرګو د هغه نیکي او بزرګي هغه سره لاړه. نیک سړی او بزرګو که د هغه په نقش قدم ته لاړې نو دا ستا فایده شوه. قسم دی ما په دې خپلو سترګو جومات کې په دې منبر درته ناست یم چې ما په خپل یو سړي ولیده، قبلې ته یې شا کړه او په ځمکه باندې دغه داتا صاحب ته یعنې علي هجویري صاحب ته مخامخ سجده ولګوله. څه جهالت دی د دې خلکو.
دا تندې بې د الله نه بل چاته به نه لګي، دا به چاته لګېږي؟ الله ته. او چې دا د عقیده ده چې دا سجده په دې خیال لګوم چې دا قبر والا ما نه خبرېږي، او دا سجده په دې خیال لګوم چې دې زما د خیر او د شر مالک دی، ما له خیر را کولی شي، ما نه شر ختمولی شي، دې ته شرک وایي. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. که هر قسمه ګناه دې کړې او لاړې مړ شوې نو قانون په خپل ځای دی، خو که خدای در باندې رحم کوي درته به وبخي. قانون په خپل ځای دی، خو که د قانون نه بالاتر الله رحم کوي درته به وبخي، هره ګناه به درته وبخي. خو شرک که ته سړی مشرک مړ شو باس دې کې د خدای رحم نشته، دی به لازما همیشه همیشه په دوزخ او په جهنم کې پروت دی. شرک خدای نه بخي. ټول خلق په دا ګناه کې مبتلا دي نن سبا، او هیلې باندې ورته جوړې. دا هیلې باندې خو د مکیندوالو سره وي، ورشه دا ورنږدې شه د هندوستان ته، هغوی چې بوتانو ته رام رام کوي، دا هیلې باندې دلیل هغوی سره هم شته، بې دلیل هغه هم نه دي لګیا. همدقه وایي چې دا بوت ته چا دی؟ جي دا د فلانکي دی، ګوتم بت دی. ګوتم بت خو ډېر لوی سړی و جي، او ډېر نیک سړی و، او د خدای ډېر مقرب انسان و. نو چې دې بوت ته سجده کوم هغه ګوتم بت ما نه خبرېږي، هغه به ما په درباز کې سفارش د الله نه کوي؟ دا بوت د ډېر ډېر نیک سړي تېر شوی دی جي. هغه نیک سړی څوک و؟ دا د هغه زوی بوت دی، هغه د خپل زوی سفارش نه کوي؟ ما به هم کوي. منځونه نشته، روجې نشته، هېڅ هم نشته. زه تلم یو کال لاهور ته، دغه د ربیع الاول میاشت وه، یو ګاډي والا سره ډرایور سره په ناست وم، زما لا خیال نو هغه هلته کې ځای په ځای صیبه په دوکانونو نو په بلډینګونو نو صیبه په څه ورته ویل کېږي په بازارونو کې دا چراغان، دا بلفونه او پړقا پړوکې، ټوله شپه ښځې نر داسې نیم عریان بربنډ په دې سړکونو ګرځي. دا جلسې دي او جلوسونه دي او لوډ سپیکرې دي او نعتونه دي او غوبل دی. هغه ډرایور چې نو که نه هغه ځان سره پنجابیه کې لګیا او سره علاقه و. ما خیال نو شپه زمونږ یو بل ځای کې وه، نو ما هغه نه تپوس وکړه هغه ډرایور نه، مې دا څه چل دی؟ ما کو پته نہیں. داسې تعجب یې وکړو. میں کیا عید میلاد النبی الگ گیا، میں نماز پڑھ لیا؟ نہیں نماز پڑھیں گے، کوئی بات نہیں. منہ نہیں خبر ناولیا استنجا دے نہ کرے، چارادام دے نہ کرے، منہ نہیں خبر، بس پدے خوشحالے گئے کہ ماں بلفنا لگول پدی بدی خدا بخی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن وی زنویم کہ دا خدا و دا رسول تابعداریو کا علب بخلے کے گئے. قسم پا خدا کتا دا روزی 50 کروڑا کرتا ہوئے کہ دا پیغمبر علیہ السلام امتیم او زما په پیغمبر علیہ السلام سره ډیره زیاته مینه ده، او په کورونو کې د دنیا چراغان کې او منځ نه کې روزه نه نیسي، د پیغمبر تابعداري نه کې نشته بخل بالا کېږي چې د پیغمبر اتباع وکړي. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. الله وی ما در نمونه درلېږلې د پیغمبر علیہ السلام په شکل کې. حضور پاک په خپله سجدې لګوي الله ته، دومره اوږدې سجدې لګوي چې خپې مبارکې به پړسېدې حتی تورمت قدماه، دومره اوږدې سجدې لګوي. بی بی عایشه صدیقه ټول روجې نیسي، او دغه نیکانې بیبیانې چې زموږ ایمان دی او یقین هم دی د حضور پاک په خبره چې دا د پیغمبر د جنت بیبیانې دي. حضرت ابوبکر صدیق ته وګوره، حضرت عمر فاروق ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی مرتضی ته وګوره، او حضرت حسن او حسین ته وګوره. په عبادتونو ځان له دا خبره چې کونډې سلولې دي او صدقې به ورکولې، هغه خو اسانه خبره و چې د پیغمبر ملګري یاسې مونږ خدای بخي، هسې هم د جنت زیری شوی. اصل سیز عبادت او تابعداري ده، په دې نشته. دا په صرف چراغان کار نه کېږي چې صرف چراغان به کوم، او صرف په جلسه او په جلوس کار نه کېږي. جلسه او جلوس به کوم مه کوه. دا جلسه د سیرت دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر عقیده وښیي، چې خلک د پیغمبر عقیدې پسې روان شي. د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر اخلاق وښیم، چې خلک د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق پیدا کړي. د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د حضور پاک مبارک تاریخ وښیم، چې ما نه خپل پیغمبر او خپل مشر هیر نشي، او د هغه سیرت او کردار خلکو ته وښیم چې هغه کردار خلک خپل کړي. دا نه چې ما چغې روړې ووالې او ما لوډ سپیکرې مو چلولې او ما نارې مو والې او ما نعتونه مو یو مونځ نشته او روژه نشته او ناولې به ګرځم او ما به خدای بخي. ولې زما د پیغمبر علیه السلام سره عشق دی. عشق دې ته نه وایي، عشق دې ته وایي چې د معشوق خبرې له به وزن ورکوي. مجازي عشق بني د پیو مجنون، هغه د لیلا او د مجنون قصه وه. مجنون
راغې نو د لیلا د کور مخې ته هغه بیابان کې دیره ونیوله چې زه چې نور څه نه کېږي نو د لیلا د در و دیوار ته خو به ګورم که نه په دې دیوال خو به نظر پرېوځي که نه نه لیلا ته چا لیونی خو راغلی دی او هغه مخامخ ځنګل کې درته ناست دی او خدایا ډوډۍ موډۍ ویسم نشته اوږې تږې ناست دی نو د هغې پې رحم راغی نو هغه نوکر یې له یو جام پی ورکړله خادم له وی دا وله یو څه دا جام پی وله روزانه وړه او چې مجنون ته د لیلا د کور پی میلو شو بیا جامو کې کم ځای دی خو دا پی ما ته لیلا را لېږلي دي او لیلا را لېږلي دي دا اوس که خو چې دې خوارا نه شي پی غریب یو ورځ وسکل بله ورځ چېته یو مجازي مجنون پکې پیښ شو چې خبره خو د پیو ده هغه راغې وره خغوني و دې خوا کېناسته وی زه عاشق یم بشیر جانو بشیر جان په مونږ رښتونی حقیقي عاشق دی خدای دې خوشحاله کړي هغه دې خوا ته ځای ونیوه او وی زه عاشق یم هغه پی به هغه نوکر چې وړل هغه مجازي ورته لار کې ناست نو چې ورخ ته څوک نږدې وي خو باغ وادي نو هغه هغه سکل هغه غریب دقسې هغه اصلي مجنون پاتې شو پی بدله زم عاشق یم عاشق دړی لکه دې زمانې د عاشقان مجازي لیلا چې څو ورځې پی ولېږل هغه نوکر ته وایي او چل وکته وی دونه موده دې مجنون دا پی وسکل اوس یې ګورو چې واقعي حقیقي مینه شته او که مینه نشته وی دا جام نن د پیو موړه دا یو سا او دا پی چې وسکل دې مجنون ته وایي چې لیلا وینه پکار ده دا جام راله ډک راکړه خو زه پته ولې چې پیو له لاس دی او که نه ما سره مینه هم شته چې که مجازي چا چې پی څکلي و ټول عمر چې جام یې وله یوړه ورته یې ویې دا څه دي جامه وی لیلا را کړې دي وینه غواړي وی پی راوړه پی راوړه وی وینه غواړي ما لاله شاه وینه غواړي پی راوړه تګې اوږې ما نن یې پی جوړ نه یې در کړی وی وینه غواړي نو شاته یې ګوته ونیوله وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم پیو مجنون رو بسه هغې غریب خو یو ورځ دو پیس کړي باقي خو ده والي چې هغه لی جام یوړه وی لیلا وینه غواړي وی وینه غواړي بیا بس زر یې چاکو راوویستنې راوویستله او په دا مخ کې ومنډله د دې مخ دا به یې خوښی نو راوویستتې یاره د دې لاس تا به یې خوښی نو یو اندام کې به یې شی منډه او د هغې نه به یې وینه رایستله د دې اندام به یې نیغ په د دې به جام یې وله ډک کړه هله شا به زر وله وړه دې ته حقیقي مجنون وایي پیو والا نه نو چې دا صرف په دې میاشت کې چغې روړي ووایي که نه او خلکو د ځان ښکاره کړي ریاکاري وکړي چې زه خو عاشق یم او نور میانس کې مونځ نشته روژه نشته صدقه نشته دین پسې خبرې کوي کور کې دننه ښځې بربنډې ګرځي او ټول ورځ په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې پردو ښځو تصویرونو فلمونه ګوري رښتیا وایه دا د پیغمبر تابعدار دی تاسې وایه دا دوکې والا دا هغه پیو والا مجنون دا حقیقي مجنون نه دی حقیقي خو به د پیغمبر تابعداري به کوي دې دپاره الله پیغمبر را لېږلی دی دې دپاره را لېږلی دی چې هغه دین په نورو دینونو غالب کی او ما درته وي د دین غلبه څه ده چې زه او ته سر د واله خپو پورې سر نه واله تر خپو پورې په دین کې ډوب شو د هندوانو رسم به نه کوو د عیسایانو رسم به نه کوو د یهودیانو رسم به نه کوو سر نه خپو پورې به مونږ په اسلام کې دننه کېږو دا د دین غلبه ده د دین غلبه په دې نه کېږي چې کتابونه ولیکم د دین غلبه په دې نه کېږي چې زه د خلکو پسې تقریر وکړم او عمل دې پې نه کوم باندې پې تاسو عمل کوئ غلبه به په عمل لري نو د مارون خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې یا په بله میاشت کې سیرت بیانول یا د هغه تاریخ بیانول یا د هغه کردار بیانول یا د حضور پاک عقیده بیانول دا عبادت دی بیانول هم عبادت دی اورېدل هم عبادت دی چې موږ د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شو د هغه د عقیدې نه خبر شو د هغه د سیرت نه خبر شو د هغه د اعمالو نه خبر شو خو مقصد یې څه دی دا نه چې پلانکي ملا ډېر خشته تقریر وکړو او بشیر جان پکې ډېر خشته ښکلي نعتونه ویو ډېر مزېدارې وي نه 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 چې دې نعت سره ستا د پیغمبر عقیدې ته او د هغه عمل ته شوق پیدا شي او دې تقریر سره ستا د پیغمبر مبارک کردار ته شوق پیدا شي او په هغې باندې عمل وکړي نو حضور پاک مبارک دغه د دې خلکو عقیدې وي د دغه مشرکانو نن دقه تقریبا زموږ دا وطن ګزاره کوي څوک دا زیارت ته خدای وایي که په خوله یې ورته نه وایي خو هغه عمل ورسره کوي چې کوم خدای سره پکار دی بچي به موږ د چا نه غواړو زه رښتیا راته وایي او چې کله ناجوړه شو نو موږ به شفا د چا نه غواړو او که پیغمبر علیه السلام بیمار شوی دی نو شفا
قتل چې میوه ولا راځي د جمی په اوړي کې او د اوړي په جمی کې. نو زکریا علیه السلام بوډا دی، بچی نشته دی، نو سوی الله ته او مریم دا میوه د کوم ځای نه راځي؟ دا د خدای د طرف نه، دا مالا دا الله د طرف نه راځي. ان الله يرزق من يشاء بغیر. هنالک دعا زکریا ربه. چې دی وکتل چې او الله ته خو د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې ورکې، نو ته خو به ماله بې موسمه بچی هم راکې. هنالک دعا زکریا ربه. نو زکریا علیه السلام التا چاته سوال کوي؟ الله ته. خدای مالم بچی راکې، نو خدای والا بچی ورکې. حضرت ابراهیم علیه السلام چاته سوال کوي؟ رب هب لی. هلته زکریا علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته سوال کوي. رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. الله ته بغواړي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة، خدایا مال یو پاک روحانی او خشته بچی راکې. انک سمیع الدعاء، خدای دعا اوریدونکی ته، ډیر زر اوریدونکی او قبلونکی او دعا قبلونکی، د دعا قبلونکی او زما د اواز اوریدونکی ته. او چې کله په حضرت ایوب علیه السلام بیماری رااله، نو رښتیا ووایه د بیماری دپاره سوال چاته کړی دی؟ الله ته. الله ته درخواست کوي، خدای ته درخواست کوي. او چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه جنت نه خدای دنیا ته راولېږه، نو چاته درخواست کوي؟ وایه لکه چاته کوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا پیغمبران دي، نیازبین پیغمبر دی. ټول نیکان اولیاء او صالحان یو ځای کا، دا ټول دنیا نیکان صالحان یو ځای کا. قسم دی که د پیغمبر مرتبه ته رسېږي. پیغمبر لوی مرتبه ده. او پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته کوي. وان یمسسک الله بدر، قرآن وی زه نه ویم، فلا کاشف له الا هو. که تکلیف درته ورسېد، دا تکلیف ختمونکی څوک دی؟ الله ده. وان یردک بخیر فلا راد لفضله. او که الله راته خیر رسول غواړي، دا خیر څوک بندولی نشي. عقیده به دا ټیټ عقیده وساته. ګورې تو معمولي دی په عقیده کې کجلیک راغی چې نه از بیماري خو ما نه دا پلان کې هم لرکولی شي، او دا تکلیف خو ما نه پلان کې هم لرکولی شي. لاړ عقیده د شرک. اسباب جدا خبره، ډاکټر به در علاج کوي، خو ډاکټر د نه بیماري لرکولی نشي، به د نه څوک لرکوي؟ الله. عالم به راته دعا کوي، ساخت به هم کوي، تعویذ به هم درته کوي، خو دا به نه وي چې د ملا جوړ کړم او د عالم جوړ کړم او د پیر صاحب جوړ کړم. جوړونکي به څوک یادوي؟ الله به یادوي. دا به زموږ ستا عقیده وي. خدای نه به بچی غواړئ، خدای نه به بیماری جوړېدل غواړئ، خدای نه به شفا غواړئ، الله ته به خوله وازئ. او چې څومره دې حاجتونه دي، نو په حاجاتو کې به پروردګار ته خوله وازئ، بل چا ته به خوله نه وازئ. دا به عقیده وي. نو هغې ظالمانو دا شرکي عقیده وه، صرف بوتانې کښېنو. او بیا د خره بچو ته ګوره، هندوان د خره بچي. خر په حیواناتو کې قمقل حیوان دی. خر قمقل ته په دې لاره کې نه ګورې، په دې سړک د پاسه به ولاړي، ګاډی به پرې نیغ راشي او دی به ورته په دې سترګه داسې په شاته لږه غوندې راتاو شي، په دې یو سترګه به ورته داسې په شا ګوري. دې ګاډي ته وایي چې ته خو رانږدې شه چې برغې لتې در کوم او که نه در کوم. چې ګاډی پرې راشي نه خر یو نه لتی. بیا خر قمقل شی دی په ټولو حیواناتو کې. ټول اوس به دا خلک کارو کې که نه، نو دومره ستړي چې قق قق کوي، قق قق کوي، د تلو نه. خو چې لږ دې پرېښود اسم ولا نه ورکوي، لږ دې پرېښود، یو سهولت یې وایي او له شل ټیزونه واچي، بیا جم دی او په ډیرانونو لګي. څونه کار کوي او په ډیرانونو لګي، ډیران نه خوراک کوي. نو دا قمقل قوم چې سړی د الله نه ما سوا بل چاته سر لګي، دا بېوقوف دی. دا د خر نه زیات دی. چې سړی د الله په صفاتو خاصو کې بنده الله سره یو ځای کوي او شریکوي، دا قمقل خر دی. دا روغ نه دی، دا ناجوړه دی. نو بیا به دې خره سوی دی به وی دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عقیده ده چې دا مونږ یې کوو. ګوره دلیل خدای نه مضبوط پیدا کوي. دا د هغه عقیده ده. الله سوی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا. ابراهیم نه یهودی، ما کان من المشرکین، نه مشرکو، یو مخیزی مسلمان. حنیف معنی څه؟ یو مخیزی، یو پړیقه، دو پړیقه نو. او دا به دی ابراهیم علیه السلام ته نسبت کو. دا شرکی. دا ابراهیم او اسماعیل علیه السلام بوتان یې درولي په بیت الله کې دننه، او 360 بوتان د بیت الله نه ګیر چاپېره. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه راغی، مکه مکرمه فتح شوه، نو چوکۍ راواغېسته،
یو ډکې ورسره یو بوت له بیا ټس ورکو او پرېوتېده به بل بوت له بیا ټس ورکو او پرېوتېده به بل بوت له بیا ټس ورکو پرېوتېده به ټول بوتان لاړل ختم شو او اعلان یې وکړو څه اعلان یې وکړو چې څه شی دی جاء الحق وزهق الباطل باطل لال ختم شو حق راغی ان الباطل کان زهوقا نو د حضور پاک ټول جون چې مقابلې شوي دي که د بدر دی که د احد دی که د خندق دی او که هجرتونه دی او که وطن یې پرېښی دی او که غاښ مبارک شهیدان شوي دي او که د طایف سفر یې کړی دی قسم په خدای چې دی د شرک د مقابلې دپاره کړی دی قسم مې راته وکړ چې شرک ختم شي د مکې مشرکانو خو یې مونږ سره جوړه وکړه مونږ دله چې کومه جینۍ دی خوښې تالی درکو مونږ دله چې څومره پیسې خوښې دلی درکو مونږ دله د خپل علاقې بادشاه مقرر کو خو زمونږ د دې خدایانو بد مواد دغه ناست دی ابو جهل او د مکې سرداران ناست دي او ابو طالب ناست دی او ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم لوی کړی نیکه ورته پاتې دی ابو طالب راوغوښته ویرواره راشه دا خلک ټول سرداران راغلي دي جوړه کو مذاکرات چې ورته جوړه کو څنګه جوړه کوي جوړه دا کوي چې تا خپل اوسه پورې تا ته وایي چې خپل دین به دې نه استعمالوې په خپل دین به عمل نه کوې اوس دې دا ته اجازت دی خپل دین دې چلاوی اسلام بلکل بلکل اجازت دی او دویمه دله ښځه هم درکوي چې کومه دې خوښه دی وي دا خو د قوم خاوند دی او ښکلی هلک دی چې کومه جینۍ خوښي دله درکوي او که د مکې مشري غواړي هم دله درکوي او مال هم دله درکوي خو یو شرط پتیک دی کاکاجي څه شرط دی وی شرط دا دی چې ردی د خدایانو بد بنوي د شرک رد بنه کې ردی د خدایانو بد بنوي او ګرواره نور زم تنګ شوی ما هدې ټول قوم مقابله ډېره زیاته ګرانه ده ټول قوم مخالف دی د حضور پاک مبارک چې دا خبرې واورېدې که نه نو سترګو کې اوښکې وبهېدې چې دا زما تره خو زما په شا ولاړو ابو طالب خو ډېر لوی حیثیت و د ده د وجې نه خو زه لږ محفوظ وم لکه چې تره م رانه جوړ بېزاره کېږي نو څه وایي وی کاکاجي دا مشران دې ټول واوري دې له نه یم راغلی چې ماله دې خلک ښځې راکړي نه دی پکار مال مې هم نه دی پکار بادشاهي مې هم نه دی پکار دا خو لا ښځه او مال او بادشاهي ده زما دې په هغه ذات قسم چې دنیا ته پیغمبر را لېږلی که په دې یو لاس کې راته نور کېدي او په دې بله کې راته سپومې کېدي خو چې الله راته کوم دین ویلی دی به خامخا بیانوم دویمه خبره پکې نشته او کاکاجي خیر دې ته مه خفه کېږه که ته تنګ یې او د دې قوم مقابله ته وې زه نشم کولی او تا ته تکلیف وي نو خیر تا نه خفه کېږم پروا نشته دی سترګو کې اوښکې وګوره دې ته روان شو ابو طالب ول اواز وکړ واره دلته راشه ستا څه خیال چې زه به تا یوازې پرېږدم د زه ردي یو دین دې زما او د دوی تا یوازې نه پرېږدم د دې ټولو لاس خلاص چې څه دې خوښوي کوه ځه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل څه دپاره شوي دي د دغه شرکي عقیدې د رد دپاره چې هر څه د الله په اختیار کې دي د بل چا اختیار کې نشته دا نور ټول د اسبابو په درجه کې دي زوی خدای ورکوي بیماری خدای راولي بیماری خدای جوړوي جون خدای ورکوي روغ صحت خدای ورکوي مال خدای ورکوي عزت ته خدای په لاس کې دی دا ښکلې عقیده نبي علیه السلام خوره کړه په ټوله دنیا باندې الحمدلله بل یو جهالت پکې بل څه جواری به کوله اوس هم ډېر خلک جواری کوي د جواری ګورې څه مختلف قسمونه دي خلک یې کوي نو دا جواری به کوله او د جواری به څه طریقه کوله په بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې جوړ کړي نو هغه بوتانو کې د هغوی غشي ورکړي یو لاس کې هم غشي و بل کې هم غشي په دې غشو به دوی جواری کوله د هغه غشو هغه اوسپنې به نه وې تش ډکي به لکه خلکو ته دا شو کوله چې دا د ابراهیم او د اسماعیل دا جواری د هغوی یو طریقه ده علیهم السلام چې ته په سفر به څوک تلل که نه د منجور هم پکې مزې وې اوس هم د زیارتونو د منجوریانو مزې دي د منجور هم پکې مزې وې نو دی چې په سفر به تلل نو را بلل نو منجور ته به وې ته زما پالو ګوره چې زما را سفر د کامیابۍ دی او که دا د ناکامتیا دی لاړ شم او که نه نو منجور به صاحب هغه خپله بټوره وویستله غشي به پکې و بیا وړقول چې بیا وړقول یو به یې ته راوویسته نو په هغې به یې لیکلي نعم او دا کار کوه دا کار دې کېږي او چې هغه غشي به راووت چې په هغې به یې لیکلي لا وی دې کې تاوان دی دا سفر مه کوه پیسې به ترې منجور واغېشته هلکه دا ښځه کومه چې دا ښځه به ښي او که دا به راله بدی نو اقه منجور له به راله هغله به پیسې ورکړې نو هغه به له پال وکتم هلکه دا کار وکړم او که دا ونه کړم نو غشې بیا وړقو نو که به پې لیکلي چې امرني ربي
خدای مې حکم کړی دی نو دا کار کوم، او که چې نهانی ربي چې خدای مې منع کوي دا کار نه کوم. داسې به یې وکړل. 10 کسه به یو ځای شو، اوښ به په بیه واغېشته، نو بیا به اوښ حلال کړ، نو د هغې به حصې د غوښې لکه څنګه چې قربانۍ کې خلک تقسیم کوي داسې حصې به یې جوړه کړې. نو لکه اوس خو مونږ حصې برابر جوړې کړو، نو هر یو ته خپل حق ورسېږي، حصې به یې جوړې کړې. نو هغه منجور کاکا به یې راوسته، هغه به یې پیسې ورکړې، چې په هغه پیسې به یې ورکړې، نو هغه ته به پال وباسه، نو هغه به غشي وړقول، نو چې غشي به راووت په هغې به یو لیکلي، نو دا چا په نوم راوباسم؟ د پلانکي په نوم. هغه غشي راووته، په هغې یو لیکلي دي، وایي ستا یوی سره ته دا وړه، هغه حصه به پاوه نیم پاوه هغه لاړ. بل به یې وړقاو، د چا په نوم راوباسم؟ د فلانکي په نوم، نو چې د فلانکي په نوم به غشي راووت، په هغې به یې 10 لیکلي وو، وایي ته پکې 10 حصې وړه. بل به یې راوویسته د پلانکي په نوم، چې هغې باندې به 0 لیکلی وو، وایي ته څادر سنډه ستا پکې سم نه کېږي. دا جواري ده، چا به 10 غوټۍ اوړې، چا به 2 اوړې، چا به 1 اوړه، چا به تش څادر وسنډه داسې به لاړه. دا جوانه. او د منجوریانو خو سم مزید دي، تاسو په زیارتونو کې منجورانو ته وګورئ څومره غټ غټ دي او څومره غټ غټ سټونه دي، داسې سټونه غټېږي، داسې غټېږي. دا خلک ولا سیدونه څوک ولا ګډوړی، څوک دلته کې دا خلک عقل نشته جي، نو چا ته عقل ورکړي؟ دلته غریب ګوټ کوي، مزدوري کوي، چارې کوي. چېرته په 4-5 میاشتې کال پس غریبه لږې لږې پیسې بچت کی خو چې داسې 6,000 روپۍ بچت کی، دلته یې ښځه څه چل وکړي؟ ښځه یې وایي ای سړیه ستا د سر مې د پیر بابا یا د کاکا صاحب تور چیلې منلی دی، هره چې خدای جوړ کړی تور چیلې مې منلی ستا د سر. هغه مړه کې خوشحاله شي، شونډې یو خوا بل خوا ځي راځي، او څه ټوله کوي چې ښځه خو زما سره مینه کوي، وګورئ زما د سر یې منلی دی. داسې خوشحاله چې هغې غریب هم د شپې لاوړ نه تېرېږي، خوشحاله ښځې زما د سر چیلې منلی. یاره ښځې نو نه زما خو ته ډېره، او د ښځې نور پیر بابا ته سیل تړه شوی دی، هلته اړه شوی دی چې د لال بچم چکر به میانځ کې دا لوبه ښځې خو صاحبه خو د ان دونه تیز مه کرې دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې یزید مکه لتزول منه الجبال غربتې وچلېږي. ښه نو تور چیلې راوړه، نو غریب لاړ شي چې اوس ښځې مې د ما د سر منلی دی. په دې مستدی پوهې چې نظر به د الله په نوم کې، ولې منښته به د چا په نوم کوو؟ د الله. که د الله نه ما سوا د بل چا په نوم د منښته وکړه دا هم کفر دی. منښته خو عبادت دی، عبادت به الله له کې، غیر الله له به نه کې. خدای له په نوم به ثواب پیر بابا تم بخلی شي، کاکا صاحب تم بخلی شي، بل تم بخلی شي، بل تم، خو منښته به د چا په نوم کوو؟ د الله، صرف د الله په نوم. نو دې لاړ شي په میلو ګرځي غریب چې ته تور چیلې را پیدا کړي. نو چې تور چیلې را پیدا کړي نو بس هغه پیر بابا له لاړ شي، کاکا صاحب له 10-15 ماشومان هم سي په اوږه سواره کړي او سي د ګوتې نه نیولي، او زه د یخنۍ موسم خو بیا هم نه، خو ګرمۍ کې خولې پې بیږي، نو پیر بابا له لاړ شي. نو چې هلته لاړ شي نو هغه چیلې ته منجور والي، د هغه خو د هغه شو، چیلې د هغه شو، او هلته څه بنګني منګني م والي، او مالګې والګې مدان سره راوړي د هغه ځای نه. بیا دلته په کوڅو کې ته بېګئ د حج نه راغلی دی، مالګې وي شي پیر بابا مالګه مې راوړې، د کاکا صاحب مالګه مې راوړه، ته مدینې منورې کجوري دي او د زمزم اوبه دي. قمقل خلک کاکا صاحب شو، پیر بابا، دا نیکان خلک تیر شوی دی، دا صالحین خلک تیر شوی دی، دا اولیاء تیر شوی، دا بزرگان دي. دا هغوی لږ کتاب کې عقیده وګوره هغسې وکړه، هغوی کې دا دومره لوی شخصیت ګټلی دی. پسې ګټلی دی؟ د خدای او د رسول په تابعدارۍ ګټلی دی. ډېره دې ورسره مینه ده او ډېر نیکان دي او بزرګان دي. 2 رکعته نفل وکړه، سبا به توبه ښه. دلته یو چیلې حلال کا، تور دی او که سپین دی او که شین دی، دلته حلال کا او ثواب یې کاکا صاحب توبه ښه، ثواب یې پیر بابا توبه ښه. دې کې فایده منجور له دې چیلې ورکړه نو پیر بابا پیسه، او منجور له دې ورنه کړه نو پیر بابا پیسه. منجور چیلې واغېسته، خوشحاله شو چې زه او دې ته نه ګورم، ظالمان هم دې ته نه ګوري. ټوټې غوندې 2-3 مالګې وله ورکړي، زه د مدینې منورې کجوره کور ته وړه. امارونو دا به زمونږ د نبي دا جوارې او دا قصې اوس هم دا په پېښور کې بعضې خلک دا پالونه مالونه ګوري. څوک مرغوال هلته ناست دي. یو ځل تلم د مریض تپوس مې کوو، د بالیسار سره تیز روانم، یو سړي مې خپې ته لاس ور واچو، ایله کار یې راغورځېدلی وم، قدم مې تیز و، ودرېدم، وی اورېږه چې وی قسمت ته له ښه کم، قسمت ته له ښه کم، چې مې هسې غوسه راله چې خدای دې بې خو بس اوس به دې راغورځولی وم. خو چې ما ورته وکتله نو غاښونه د غریب ګډ وډ وو، د ښي طرف غاښ ګس ته تللی و، د ګس طرف ښي ته تللی و، او شکل یې هم داسې بدنما غوندې و، نسواري شانتې و، خراب شکل یې. ما ورته وی ځان له قسمت سم کا، نیکبخته زما قسمت مې الحمدلله ډېر ښه دی، او مرغۍ ورته پرتې وي، پال دله ګورم، ما له پال ګوري. دا قمقل خلک هلته هغې کې څه داسې په هغه کاغذونو کې څه فارمولې لیکلي چې هغه پار چا پټ کېږي،
نو هغه مرغۍ راخوځي هغې له ټریننګ ورکړي لیپاپه به راکاږي نو هغه لیپاپه به وګوري نو تا ته به څه وایي ژوند دې که خیر ښه کېدو والا دی او کور کې څه پریشانۍ خو شته اوس پریشانۍ چا په کور کې نشته او ګس طرف ته کور کې یو ببرسرې ښځه ده هغه خطرناکه ده نو د چا ګس طرف ته کور کې ببرسرې ښځه نشته داسې فارمولې دي چې پار چا پټ راځي او څه پریشانۍ دي خو که خیر حل به شي او مشکلات بیماری هم شته په کور کې نو چا کور کې بیماری نشته او تاسو کله څه موده مخکې مړی هم شوي نو کوم کور دی چې مړی پکې نه شوي دا فارمولې مارمولې جنګوي نو دې غریب نه پیسې وباسي څوک هلته بورډ لګولي او څه وایي ګارنټي کې ساتھ نارینه اولاد ګارنټۍ سره نارینه اولاد او ګارنټۍ بیا نارینه اولاد د چا په لاس کې دی قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناسا خدای چې وغواړي چاله لوڼه ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله هلکان او جنکۍ دواړه ورکوي هلکان ډېر او جنکۍ کم جنکۍ زیاتې هلکان کم ویجعلو څنګه دی من یشاء عقیما او چانه شنډ پیدا کړي چې شنډ یې پیدا کړه چې د ډاکټر او د انجینر پلار هم وله بچی ورنه کړي دا د خدای قرآن درته وایم د ځان ورته نه وایم نو چې خدای فیصله د بچي نه ده کړې نو دا ګارنټۍ والا بچي درکولی شي لیکن خدای ته وګورئ عقل نه کار والی د معروم په خدای یقین ساته په الله یقین ساته دا شیطان دلته د اخوا دېخوا ګډوډ کوي نو ځنکدن کې دا سپیره به درته نیغ ناستي ځنکدن په وخت کې به درته ناستي او دا شبهې به ته را مخکې کوي هلته د عقیده ته به برباد نه کړي نو دقه جواری دا په جاهلیت په زمانه کې دا جواری او بله ته بله ناشنا دومره خطرناک جاهلیت چې لوڼه به یې جمدی خښولې لور د چاړه کېږي لوڼه به یې جمدی خښولې او قرآن شریف کې الله وایي فرشتو ته به د خدای لوڼه وي چې دا ملکي فرشتې د خدای لوڼه دي څومره په الله باندې الزام لګو قرآن شریف کې الله فرمایي وی که د دوی لور پیدا شي نو دا مخې تک تور شي تک تور په خپله خو په لور دونه خفه کېږي او بیا راوالي په ځمکه کې خخۍ پې شرمېږي نو په خپله په لور دې مخ تورېږي او پې شرمېږي او ما له لوڼه جوړی چې فرشتې د خدای لوڼه دي دا عقیده نو صاحبه هغه څه چل به یې وکړو لور کې به یې وشوه نه به یې بوتله ځنګل ته به یې ورسوله نو د مخکې نه به یې له کوي کنیستې و نه به یې راواغېسته او په هغه کوي کې به یې ورغورځوله او خاورې به یې پسه وربر کړې داسې هم کړي دي چې دې په سفر تللی دی او ډېره موده پسه سفر نه راغلی دی او د تلو نه پسې لور پیدا شوې ده او هغه لور یې د 5 د 6 د 7 کالو ده او ګرځي او چې پته ورته لګېدله چې و دا زما د لور ده نو ولې کنده کنستلې ده او بوتلې ده او پای کې غورځولې ده دا جهالت بربنډتوب غلا ډاکا جواري شرک کفر بربند طواف کول او دا څه ورته ویل کېږي لوڼه جمدی خښول دا شی دا تیاره د جهالت چې دومره سیوا شوه او ډېره شوه د دې تیارې د ختمولو دپاره خدای پاک د هدایت نور او د هدایت خشته ښکلې د 14مه سپوږمۍ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږي چې دنیا ته یې راولېږه صاحب نو الله پاک څه چل وکړه د دغه جاهلیت دا تیارې په خدای پاک ختم کړې بس اوس به څوک نو غلا به هم نه کوي ډاکه به هم نه کوي منع شو د غل سزا یې وښوله السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما که کم غل سړي غلا وکړه یا ښځې غلا وکړه لاس پتې پرې کېږي دا خپل قانون دی دا قانون مطابق زنا هم ختم بس زنا ختم او که کم سړي یا ښځې زنا وکړه او بې واده دی الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلده 100 ډورې به وله ورکوم او که واده کړی دی دا هلک او دا جنۍ او زینۍ کړې وي نو بیا به یې سنګسارو په کاڼو بولو دا هم ټیک شوه او ډاکه به هم څوک نه کوي که یو سړي په چا ډاکه وغورځوله نو هغه مجرم هم لاړ مجرم شو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان څنګه دی ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك جزاؤهم فی الحیات ذالک نو الله فرمایي چې ډاکو دی دغه بیا دا سزا ده دغه څلور قسم دي دغه ډاکو د څلورو قسمونو څلور قسمه سزاګانې الله په دې قرآن شریف کې ذکر کوي ذلک لهم خزي فی الحیات الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم اغلب بیا لاس او خپه به ترې پرې کوي یو لاس ښی لاس او ګس خپه یا ګس لاس او ښی خپه او یا به یې وجنې
او یا به دغه کې دا په سولی کې به یا به دا جیل کې چې د وطن نه به شړې دا ډاکو دا حکم. او جواری خو ډېر لوی جرم او ګناه ده. میسر جواری ازلام من رجس من عمل الشیطان، دا شیطانی عمل دی او دا گندگی او نجاست تی غلازت تی ادی نه بزان ساتي. او دا خور احترام شو نکاح کې بنالی، دا مور احترام شو نکاح کې بنالی، دا لور احترام شو قدر بکې رحمت تی لور قدر بکې عزت بکې احترام بکې لور سره جمده بنخخه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دل کور تراغی بی بی عائشہ صدیقہ ناستوا وی دا اللہ رسولہ یو خزا و سر دو ماشومان وسوالیو کو نو ما سر اسم نو ما سبا دی یوی کجورینا یو کجورا و نو آغا می ولا پمین امی ورکلا آغا خزیلا نو خزی پمین نیم اکلا نیم یو لولا ورکلا و نیم بل لولا ورکلا او پخپل اسم و نخولا مور خو پا اولاد باندې مهربانی کن. حضور پاک فرمایل چې چاله خدای پاک دوه لونه ورکی او دا مور دا پلار د دې دوه لونو تربیت وکي او رحم پیو کې الله بر دې دوه لونو د رحم په برکت د مور او پلار له جنت ورکی. ګوره په شریعت کې د لور باندې د جلد ذکر راغلی دی. بل ځای کې راځي چې چا یو لور ده او د هغې لور تربیت وکړه او خدمت وکړه الله به له جنت ورکي. زه اکثر طالبانو ته وایم چېرته په حدیثو کې ما نه دي لیدلي که بیبي به دعوه د علم نکوم که بیبي به خو چېرته ما دا ونه لیدل چې که د زوی تربیت ته وکړه نو خدای به جنت درکوي او په لور د جنت ځای شته. که لور پیدا شوه او دی ښه تربیت وکړه نو خدای پاک به له جنت ورکړي. ګوره خلک وي اسلام ښځو له حقوق اسلام ښځو له حق ورکړه. جاهلیت کې به یې ښځې ښخولې جم دی حق ولا اسلام ورکړه میراث یې ولا ورکړه او وی د ښځې خو نیم میراث د سړي په نسبت ما بالکل نیم میراث د سړي په نسبت شته خو په دې ذمه داري نشته ذمه داري په سړي ده. ته خو خیراتي ولا نیم میراث الک په نسبت ولا نیم ورکې دا خو په کور کې ناست سره ګټه وډه خو به دا نه کوي دغه به وله کوي خاوند به وله کوي پلار به وله کوي رور به وله کوي. شکر نو باسي چې لا بیا مو ته نیمه حصه میلاو شوه. د کور ذمه داري په ښځه نشته په چا ده په سړي ده ځکه د هغه ډېره ده او د دې کمه ده. دویم دا چې دې ته حصه میلاو شوه د پلار په مال کې د هلک په نسبت نیمه هلته د خاوند په مال کې مو ته حصه میلاویږي د رور په مال کې مو ته حصه میلاویږي د خور په مال کې مو ته میلاویږي د مور په مال کې میلاویږي د زوی په مال کې میلاویږي حساب لګو سره دې جوړېږي. او مهر یې زیاتي شی دی مهر د سړي نشته په ښځه او د ښځې په سړي شته نو څه کم دی ته خبره ورسېدله او جهیز هم شته پلار به هم د واده په وخت کې وله خامخا ساخوا دې خوا کوي. نو عزت خو د حق خو قرآن او پیغمبر او اسلام ښځې له ورکړی په بل دا حق خو نه غواړم چې دا کم یورپ وله ورکړی دی. یورپ د ښځې څه حق ورکړی دی ښځه به ځان له ګټي چې اسلام وایي نه خاوند به وله ګټي. هلته دا نشته. تاسو لاړ چې جاپان کې او په امریکا کې په دغه ملکونو کې وګورئ هلته به هوټل ته ما ته یو سړي خبره کوله جاپان ته تللی هوټل ته به خاوند او ښځه دواړه ځي یو ځای ښځه به ځان له خوراک رالي خپل بل به ورکوي خپلې پیسې او خاوند به خپل بل ورکوي. دا نشته دی. او ښځه به ځان له خپله جامالي خاوند به ځان له خپله جامالي ښځه خپله ډیوټي کې ځان له تنخوا اخلي او خاوند خپله ډیوټي کې ځان له به تنخوا اخلي. دلته خو موږ غرق او تباه کړو جامې م وله راوړو ډوډۍ م وله راوړو پیزار م وله راوړو صحبه بنینونه م وله راوړو یخ او ګرم سیزونه م راوړو په هغې کې م خفه دي. نو ټول دلته ذمه داري په سړي اسلام اچولی ده. یورپ کې دا حق دی هغه بربنډې ګرځي ټوله ورځ دا مې یار دی او دا مې دوست دی او هغه سره چکرې لګوي. حق اسلام ورکړی دی ښځو له بل دین نه منم چې ښځې له حق ورکړی دی بل دین د ښځو نه جامې ایستلي بربنډې کړی بل دین ښځې هغه د کاروبار مشین ګرځولی دی چې شا به ګټه ځان لم ګټه او بچو لم ګټه. اسلام ورته وایي لکه د خان په شانتې او د سردار په شانتې کور کې ښه په اطمینان کېره او ګوته خوځوه او خاوند به در را پیدا کوي.